اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو مجبوری غریبی د پیسې کمې او پردې قرض دا یو ډېر مشکل ترین حالاتو سره تیریږي او دا ډېر یو سخت شی دی الله رب العزت دی چې څومره زما مسلمانان ورونه دي سو قرضداري الله رب العزت د قرض نه خلاص کی کڅوک بے گناه په جیل کې بنديان الله د بند خلاص کی او کڅوک بیمارانی پخپل بیمارانی یا په کورونو کې بیماریان الله د شفای کامله ورکي دوستانو نن ز تاسو ته د حضور کریم صلی الله علیه وسلم ته حدیث په حواله باندې تاسو ته نن ز د قرض د خلاصېدو یو داسې یو دو دعاګان ارتخیم چې ان شاء الله العزیز تاسو بده باندې عمل وکړو نو حضور اسلام فرمایي چې یو غر دی چې هغه ته صبر وای چا باندې وای د دې غر عمره قرض وینم به الله د طاقت ورکي او دا به ادا کی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مانځنه بعد وزل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك دا وای کده باندې د غره عمره قرضي الله رب العزت با دا قرض د ادا کوي او بعض بزرگانو طریقه دام خود ردا چې دا دعا د جمعې په ورځ د خطبه نمخ کې او یازل ویل او د هر مز نه پس وزل ویل دا ډیر بهتر دي او په مدینه منوره کې یو غر دی چې دا غي نوم صبر دی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا باندې د دې غر عمره قرضوي او دا دعا وای نو دا قرضه به الله رب العزت ادا کوي د دې بندوبست وکړي او دا دعا چې کومه دا سحر او ماخام درېزل یا وزل دا معمول جوړول پکار دي دعا به تاسو په د سکرین باندې ښکارم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا دو دعاګانې دي د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک پرانا کې د کې هیڅ شک نشتا کچرتا دا مونږ د خپل جن معمول جوړ کو الله رب العزت به د غیبنا داسې اسباب برابرۍ چې په مونږ باندې کروڑونو روپے قرض مینو الله رب العزت به د دې دعا په برکت باندې د قرضونه الله ختمي الله رب العزت دې مونږ لا د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ